محترم اوریدونکو د اشاره سلامونه ومنئ دوستانو. نن د 2023 میلادي کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده او نن هغه ورځ وه چې د نن ورځې لپاره دا اعلان شوی و چې په دې تاریخ به چې کومه په پاکستان کې غیر قانوني وګړي دیره دي هغه به له پاکستان نه ویستل کیږي او خپل ملکونو ته به لیږلی کیږي. په دې هکله نن کریک ډاون شروع شوی دی. پولیس، اف آی ای، فوج او دغه شان مختلف ادارې چې کوم دي نو هغوی دغه غیر قانوني وګړي راغونډوي او د تورخم او د چمن د لارې او د نورو سرحدونو د لارې هغوی خپل ملکونو ته واپس کوي. اوس په دې کې واجبه خبره دا ده چې اول خو دا تقریبا 18 لکه کسان دي، په دې کې لږ 2 لکه را پیدا شوي دي او دا نور لکه پیریان او غیب دي. نو خدا خبر چې لکه د مختلفو ضلعو یا د مختلفو صوبو پولیس څه کوي، یو خدا خبر هم ده. دویمه دا خبره اوس مخې ته راله چیرې په دې کې تقریبا 6 لکو نه زیات کسان داسې دي چې زیاتره پکې د افغانستان اوسیدونکي دي او هغوی د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي او هغوی د ډېرې مودې نه دلته اوسي او هغوی اوس ځان ته پاکستانیان وایي او دا کسان د 1999 یا 1980 نه دې خوا پاکستان ته راغلي دي. نو دوی اوله د مهاجرو کارډونه لرل او د هغې نه پسې بیا د پاکستان په ادارو کې په پیسو باندې او په نورو ذریعو باندې ځان له شناختي کارډونه جوړ کړي دي او دا د 6 لکو نه وړېدلي دي. اوس د پاکستان د خفیه ایجنسو لپاره دا یو ډېر لوی ټاسک دی چې دغه 6 لکه کسان چې کوم دي څه د پاسه دا به هم را پیدا کول غواړي چې دوی له دا شناختي کارډونه چا جوړ کړي دي، څنګه یې وله جوړ کړي دي، په کومه طریقه یې وله جوړ کړي دي، د چا په فیملی ټریز کې ور اچولي دي. ځینې پکې په مختلفو ادارو کې نوکران شوي هم دي، د لومړي ګریډ نه واله تر 14 او 15 ګریډه پورې رسېدلي هم دي او ځینې پکې ریټایر شوي هم دي له نوکرونه. یعنې دې ناروا ته وګوره که نه چې د پاکستان نه بالکل راجواړه جوړه کړې ده او دا ځینې خلک چې وایي چې دا کسان مو وباسئ، نو زه په دوی باندې نه پوهېږم چې په کوم ملک کې یو سړی اوسي او هغه د خپل ملک وفادار دی نو به د افغانستان څه وفادار شي. دا خو ګوره په پاکستان کې داسې خلک شته چې په پاکستان کې حکومتونه کوي، سیکیورټي وله ورکړې ده، څوک وزیر اعظمان شو، څوک وزیر اعلیګان شو، څوک منسټران شو او پاکستان چې وله کوم عزت ورکړی دی نو دونه وله والله که د افغانستان خلک ورکړي هلته به ورته څوک په هېڅ نظر مو نه ګوري. نو د پاکستان سره چې یو سړی مخلص نه شو چې دلته د هغه شناختي کارډ شته، د هغه ډومیسایل شته، د هغه ځمکه شته، د هغه جایداد شته، د هغه پلار نیکه په دې خاوره باندې اوسېده، نو ابه د افغانستان څه خیر خوا شي. لہذا کم خلک چې دا خبره کوي چې غیر قانوني وګړي د پاکستان نه وباسئ، نو دا ډېره غیر منطقي خبره کوي ځکه چې دا نه امریکا مني، دا نه یورپ مني، دا نه سعودي عرب مني، دا نه خلیج مني، د دنیا یو ملک هم دا نه مني چې غیر قانوني خلک ته راځي او زمونږ په ملک کې دې اوسي او د هغې د اثر نه پته نه لګي. او بله دا خبره ده چې اوس پکې پته ولګېده چې د 6 لکو نه زیاته بوګس شناختي کارډونه دوی جوړ کړي دي او دا د دغه 18 لکو غیر قانوني مهاجرو نه علاوه دي او دوی په هغې باندې بیا جایدادونه اخیستي دي، دوی په هغې باندې بیا دستاویزات جوړ کړي او په مختلفو ادارو کې ورننوتي دي او دا د پاکستان لپاره یو سیکیورټي تھریټ هم دی. نو لہذا اوس په ګورو چې نن د نومبر 29 نیټه ده، د نن نه پس په ګورو چې لکه د مختلفو ضلعو پولیس په دې هکله څه کوي او د هغوی کارکردګي څنګه پاتې شوې ده. خو د نن نه د دغه کسانو د ویستلو بهیر چې کوم دی نو هغه شروع شوی دی. مننه.